جی بالکل زموږ خوش قسمتي ده چې پیدا دل سے موږ سره میلاو شو ډېر غټ جوور نظر لري په داسې خبرو باندې راغی سره خبرې کوو پیدا دل سے تاسو څه غواړئ چې دا دومره غټه جرګه روانه ده مخکې هم پی ټی ایم جلسې کړي دي په دې کې او په نورو کې څه فرق لري څه وایي نو فرق خو ډېر دی ظاهره خبره تبلیغي اجتماع کې او په دې اجتماع کې ډېر زیات فرق دی دلته هلته خو تا ته شپږ نمبر ښیي او دلته ما خیال کې یو نمبر به اعلان کوي اوس یو څو غنټې پاتې دي کم قسم اعلان کېږي خدشات ډېر زیات دي د خلکو د ځینې خلکو داسې دي چې دا پی ټي ایم یې نږدې نه دی لیدلی نږدې نه دی کتلی ټول تقریرونه هم په پښتو کې کېږي نو زموږ په پاکستان کې داسې خلک شته چې په پښتو نه پوهېږي دوی وایي چې پاکستان جغرافیایي حدود کې دننه د پاکستان آئین دننه فیصله پکار دي پرون چې کوم خوشحال خان کاکړ کومې خبرې وکړې هغې کې خو یو هم داسې خبره نه وه یو هم داسې تجویز نه و چې پای کې خدشات خلکو ته مخې ته راشي نو آزاد پښتونستان یا ملک نه د اهلیتګۍ اعلان دا ما خیال کې چا څه خدشات دي که داسې څه خبره وه نو پی ټي ایم به په خپل زور باندې دا اجتماع کوله نور سیاسي ګوندونه به یې نه راغوښتل په دې کې سټیک هولډرز چې کوم دي هغه انوالو دي په دې کې صوبایي حکومت دی په دې کې هغه سیاسي جماعتونه دي چې د پاکستان په آئین باندې یقین ساتي په پارلیمان باندې یقین ساتي دا بیله خبره ده چې پی ټي ایم پارلیماني سیاست باندې یقین نه ساتي چې چا یقین ساتلو چې چا خیال دا و چې پارلیماني سیاست پکار دی هغه د محسن داوړ د هغې د ملګرو په شکل کې بیل شوي دي نو اوس ګور یو څو غنټې پاتې پیدا دل سے دا ته وایي محسن داوړ صاحب هم راغلی و هغې سپیچ تاسو واورېدو هغې کې داسې غیر دغه آئیني خبرې یا ډیمانډونه وکړی شو که نه نه غیر آئینی ګوره تا ته چې وایي چې ما ته امن پکار دی دا کومه غیر آئینی مطالبه ده تا ته چې وایي چې مسنګ پرسنز عدالتونو کې پیش کا نو عدالتونه د افغانستان عدالت سیستم خو نه یادېږي که نه د پاکستان عدالتونه یادېږي نو که دا قسم مطالبات دي او دا ته وایي چې ادارې دې په خپل حدود کې خپل کار سره کار وساتي نو دا خو غیر آئینی مطالبې نه دي آئین کې باقاعده حدود متعین شوي دي چې دا اداره به دا کار کوي نو زمونږ پاکستان کې ته ګورې چې زمونږ ادارې څه کار کوي تا ته پته ده پیدا دل صاحب دا راته وایي چې څنګه وزیر اعلی صاحب یو اعلان کړی و په پریس کانفرنس کې چې که چا د دوی غوښتنې د آئین مطابق وي نو موږ پوره کوشش کوو چې هغه به موږ ومنو په هغې عمل وکړو آیا دوی به اوس د دې دا خبرې ومني که نه ګوره مشاورت شوی دی حتمي مشاورت هم اوس دلته روان دی نن به جلسه وي ماښام نه پس به جلسه وي اخره کې یو ډیکلریشن به تیارېږي 80 کیمپونه دي د 80 کیمپونو سیاسي جماعتونو د مختلف ضلعو د مختلف قبیلو د هغې مختلف تجاویز یا به مخې ته راځي یو مشترکه اعلامیه به جوړېږي نو هغې ته به بیا کتل غواړي او اعلامیه به داسې نه چې جذباتي یو ځوان به ناست هغه به اعلامیه لیکلي هره پهلو ته به هر اړخ ته به هغه سوچ کړی او هغه اعلامیه به دی هغه کړی اوس په دې کې کتل دا غواړي چې دا اعلامیه به صرف پاکستان پورې محدود وي که د ټولې دنیا پښتنو احاطه کوي پای کې افغانستان هم شامل دی نو دا یو غټ سوال دی ډېره مهرباني